چې وایو جی چې دا زما خور ده دته مې خور ویلې ده او دا زما رور دی دته مې رور ویلې دی او زما دین په دنیا ته خورې او زما دین په دنیا ته رورې او په دې کې جی سترونه مات شي زموږ معاشره کې په ټولو خاص کر بیا زموږ پښتنو معاشره کې دا خبره بیا ډېره عامه ده نو آیا بی دا اسلام کې شته کو نشته د دې اسلام کې حقیقت شته او کو نشته نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ واقعې ته بیانوم ښه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا خبره شوې وه ښه ګوره زید رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام غلام او خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام چې مشره بیبي وه دا د دې غلامو کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې رااله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ورکو چې دا ستا بس غلام شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا ډیر مالدارو ښه زید ابن حارثه دا ډیر مالدارو خدا چاره پټ کړو بس هغه ټیم کې خو را پټ په کوسته به خرڅ کو دا غلام دی ډیر مالدارو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر مینه محبت نو نبی علیہ السلام فرمایل چې دته به زید ابن حارثه نه وایي دته به زید ابن محمد وایي یعنی دا څه دی دا زما زوی دی دته به زید ابن محمد وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام په زوی باندې ونیو اوس جی یو بیبي ده امهات المؤمنین زموږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي ده زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ترور لور و د ترور لور د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د زید رضی الله تعالی عنه په نکاح کې وه د نبی علیہ السلام ګوره د نبی علیہ السلام د ترو لور وه او د نبی علیہ السلام چې دا کم غلات دی زید رضی الله تعالی عنہ بیا وروسته آزاد کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د په نکاح کې وه نو د زینب رضی الله تعالی عنها او د زید رضی الله تعالی عنہ د دوی خپل منځ کې هغه ربط رانلې هغه د خاونو او د ښځې چې کومه رشته ده هغه برابر نه شوه جوړې رانلې نو په دې وجه باندې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا کم ترو لور ده زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دې له زید رضی الله تعالی عنہ طلاق ورکو طلاق چې ورکو لږ ټیم پس نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوره اوس رسم ختموي الله جل شانو قرآن کې بیا قرآن باقاعده راولېږو قرآن کې وي چې محبوبه زستا نکاح مفهوم داسې دی زستا نکاح د دې سره د دې وجې نه کومه چې دا کوم رواج چې په دې معاشره کې عام دی نن سبا چې زمونږ په معاشره کې دا رواج عام دی چې دا مې خور ده او دا مې رور دی چې دا زه ختم کما نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته نکاح پیغام ولېږو زینب رضی الله تعالی عنها وی زه به د خپل رب سره څه کومه صلاح کومه زه به د خپل رب سره مشوره کومه نو د الله جل شانو نه غوښتل ای الله ما په دې خبره باندې فوی کې مفهوم داسې دی نو سمو د پس الله جل شانو بیا وحی راولېږله وحی او وحی کې قرآن کې الله جل شانو فرمایي مفهوم داسې دی چې زید ابن حارثه د خپل مطلب پوره کو او هغه زندگی برابر نشوه او طلاق ولا ورکو دا وزستا په نکاح کې در کوم ای زما محبوبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زستا نکاح کې در کومه ولی چې دا رواج نه دا رسم ختم شي دا رسم دا کوم چې مضبوطه رشته ده او دغه ټیم کې چې به ورته زوی وي او یا به ورته رور وي نو باقاعده هغه رویه به ورسره کوله څنګه چې د خپل زوی سره خلک کوي څنګه چې د خپل رور سره خلک کوي نو الله جل شانو فرمایل محبوبه زینب ما ستا نکاح کې درکړه ولی چې دا رسم په ختم شي د معاشره کې چې دا کومه بیماری ده چې دا په ختم شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره بیا د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه او زمونږه امهات المؤمنین کې شمار شوه دا ولی جی دا رسم ختم کو دا نن سبا چې زما استا په معاشره کې عام شوی دی او څو ورځې مخکې یاره بس کور ته ننوتو
او بس نه پردا نه سبلسا تپوس مو کو دا دی خپل دی نه جی دا خو ولي وای د دې مور ته رور ویلې دی مې دا ته وسو ګورې یاره بس دا خو قشان رور مې دی او بس خور مې دا نو بهر کې بای دا د جهالت رسم دی د جهالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې چې کوم خبره اتره وا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې نکاح باندې ځکه چې د زوی د خدای سره خو پلار نکاح نشي کولای کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زید رضی الله تعالی عنها بیبي سره چې طلاق ولا ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح وکړه نو دې د وجه نه با زینب رضی الله تعالی عنها سوي چې د نور بیبيانو نکاح سره دا پس بزمکه تړلې شوی او زما نکاح الله جل شانو په اسمان تړلې دا د سیو بل سره دغه کوو بهر کې هغه سیټ نه زما مقصدی خبره دا ده چې نن سبا زما استاد معاشره کې دا رواج ډیر عام دی جی وای دا می خور دا او دا می رور دی اس حقیقت د دین نشته جاهلان دي دا خلکو چې وای دا زما رور دی او وای دا زما خور ده او بیا د یو بل نجی سترونه مات شي خبره ختم شي او څنګه چې عام رابطې د قشان د خپل رور سره د قشان رابطې کوي نو جی دا د جهالت رسم دی ښه دا نشته اسلام کې د دې حقیقت نشته دا ګناهګار دی دغه خزم ګناهګار ده او دغه سړی هم ګناهګار دی د چا د وجه نه چې پردې ماتې شي نو بهر کې دا ویډیو به مهرباني کوئ بعضې ټولې ویډیوګانې اهمي دي خو دا بعضې خو بیا ډېره معاشره کې ډېره عام ده نو دا به انشاءالله زیاده سے زیاده شیر کوئ ځکه چې خاص کر زموږ پښتنو کې بیا دا رواج بیا ډېر دی چې خور مې دا او رور مې دی رور مې ورته ویلي دین په دنیا او خور مې د دین په دنیا نو بهر کې د دې اس حقیقت نشته دی په اسلام کې ښه ګناهګاریږي په سړی صحیح دی انشاءالله ویډیو به خیر شیر کوو ښه